بسم الله الرحمن الرحیم. خجی لسم نمبر 22 چې د مکروهات صلات او بیان کړي. نو باب الجماعت کې مونږ ویلو 12 صبحات دي تر اوسه نه شوي دي. بے مکروه چاته ویل کیږي دا فعل ته ویل کیږي چې بدلیل ظنی سره داغي انمن راغلی. دلیل ظنی چاته ویل کیږي خبر واحد وی خپل معنی کې قطعی وی، یعنی ظنی ثبوت قطعی الدلالت وی، او یا کتاب الله وی خپل معنی کې قطعی نه وی، قطعی الثبوت ظنی الدلالت وی، لکه مشترک کې مؤول اړول او شولې به بده سره مکروه تحریمی راځي کا مکراهت پیدا کیږي. به کراهت دوه قسمه ده، یو ته تحریمی ویل کیږي یو ته تنزیهی. تحریمی هغه ته ویل کیږي چې هغه په حرمت کې حرام ته نږدې وي، او تنزیهی چې دا حلال جایز ته نږدې. عام طور موږ ویلو تاسو وکتلی شامی کې چې خلاف اولا چې د مستحب مخالف سایت شي هغه تم کله کله مکروه تنزیهی ویل کیږي. د کوم کارونه مونږ کې من دي دغه بیان راته کوي. مکروهات صلات کې اول نمبر مصلی لرمنه د ایب عصب ثوبه چې کپړو سره لوبي کوي. عبس کار څه ویل کیږي هو کل لعب لا لذت فيه لذت فيه، هر غلوب چې لذت پکې نه وي. فاما الذي فيه لذت فهو لعب، او هر غلوب چې هغه کې لذت وي به تلعب ویل کیږي او کني نو عبس. ورسره یو ضابطه با رست برات بکار راضی زین کې کینوي. وكل عمل مفيد لا باس به في الصلاه، هر عمل چې هغه مفید وي او مفید وي ضروری وي نو منځ کې نو سبق نه کوي کا. مثلا تندی باندې د خلا د لري کوي رست براشي سجده لګي مخ ته گیټي میټي پرتی دی لري کې نور بسی. و اما ما ليس بمفيد، هر هغه کار چې هغه مفید نه او په منځ کې نو به مکروه دی. برحال د کپړو سره لوبي کول دا مکروه ده. او حدیث کې تمن راغلی انه رجلا يبعث بلحيته في الصلاه، نبی رسول الله یو کسولې د لګیری سره لوبي کو ګری کې ګوتی والی ابه ویل کې چری د زړی ریدلې جوارح به مې ریدلې. ناول مسله دا شول ایبا ثبتو به کپړو سره اول مکروه والی لوبي ور سره نه کوي. اوس به چې وسلې د رکوع نه روچتيږي یا د سجدي نه کپړې سټ کوي، دې څه حکم دی؟ نه په یو لاس سره یعنی عملی قلیل سره با کپړې سټ کوي دا صحیح ده. او وجه سره ځکه دا عمل مفید دی، مفید عمل نه کپړې سید نه کی نو عیب دی. سړی خنخ کوي کپړې نه ختی نو دا کولې شي کا. دویمه مسله دا او به جسده جسد سره لوبي کوي، کله یو ځای ګرځي کله بل ځای ګرځي. نه بده ګرولو کې مسله دا چې ادنا یرکن کم چې د سنت سره ادا کیږي چې درې بیر سبحان رب الاعلى ویل دي په دومره وخت کې چې درې بیر یو ځای وګرولو دا عملی کثیر جوړیږي د سره مونږ فاسديږي درې بیرېګه. او که په دومره وخت کې دوه بیرې وګرولو یو بیر به اسی کراهت دی خو مونږ سره نه فاسديږي. او کراهت عمل دی چې ضرورت نه یو کنه زی دومره ګریږي چې دهان دي د مونږ نه وړي نو به کې ګرې یو بیره به کراهت هم نشته.
او که به یو پیر کار نه کېدل نو به داسې کوه یو پیر ګروا او چې وخت تېرېدلو به یې هغې نه بس به یې ګروا به چې څه وخت تېرېدلو به یې ګروا ورسېدلې لہذا کې یو سړي یو ځای وګرولو سبحان رب اعلی څومره اندازه کې ویل کېږي او دوه پېرې وګرولو په دې کې لږ شانټې سبحان رب اعلی کې پاتې و درې پېرې ویل کېدلو کې هغه تېر شو هغې نه پسې به یې وګرولو به هم نه ماتېږي من نه فاسدېږي که چا دوه پېرې ویښته ویستلو خیر دی که درې پېرې دومره رکن کې ادنا یې رکن سره د سنته کې درې پېرې ویښته ویستل دا عملي کثیر دی به ورسره مون ماتېږي او چا دا ګرول ویښته ویستل چې دا یې مکمل رکن کې ښودلي لکه صرف قیام کې رکوع کې سجده کې پوره رکن کې درې پېرې ماتې وي خو صحیح مولوي صاحب هغه ده ښه پوره رکن قیام نه یادوي چې هغې کې درې پېرې دي مونځ فاسد شي بلکې ادنا یې رکن سره د سنته یادوي مخکې راځي اوس کې یو سړی مسکال ګوري نو دا مکروه ده په مونځ کې مسکال یې ګوري نو که په یو لاس یې وکتلو مکروه ده او که جب نه موبایل راویستلو او داسې دبره ګوري او بیا یې جب کې واچوي نو سره مونځ هم فاسدېږي مسکال کتل ته خو څه حاجت نشته دی چا مسکال درکړو چې مونځ کې ګوري اصل کې مسله دا ده تاسو مخکې زما په خیال موږ ویلي که نه هم دي ویلي عمل قلیل چاته وایي کثیر چاته وایي دې کې مختلفې رایې دي یوه رایې پکې دا رقم کار چې عام طور باندې عام طور عرف کې به دوو لاسو کېږي دا کثیر دی چې په یو معنی کېږي دا قلیل دی عام طور چې کوم کار به دوو لاسو کېږي که په یو لاس یې وکړي کثیر دی کم چې په یو لاس کېږي که دوو معنی وکړي قلیل دی او څوک وایي که یو سړي په مونځ کې داسې عمل کولو چې باراني که داسې محسوسوله چې مونځ کې نه دی ولاړ بس دا کثیر عمل دی او که هغه داسې محسوسوله نه چې په مونځ کې نه دی بلکې مونځ کې ورته ښکاره کېدلو بیا عمل قلیل دی نور تعریفونه یې علماو کړي دي ښه نو اوس که یو سړي جب نه مسکال د موبایل راویستلو او مخې ته نیولی دی آن یې کو ګوري مسکال چا کړی دا خو عمل کثیر دی رسی بدی یو تعریف په بیان نه دی په بل معنی خدای کنه دومره کار چې څوک یې مونږ کې نو څوک یې د سینې غني چې دا مونږ کې ولاړ دی داسې باندې کوم او که یو سړي ته رینګ ټون رالی نو ول خدای چې مونږ کې اول نو موبایل سره بند کی او که به مونږ کې ولاړ دی ورته رالی نو به ورله حکم دار چې بس جب تلاش کته کې عمل قلیل سره بٹن ولو یواز بند کی پوه شولې دي اواز کړلی او قاعده مخې ته راونی سي او به بندې نه به عمل کثیر جوړیږي د سمانه کوي هذه مخکې راځي ولا يقلب الحصى دریم نمبر فساد دغه مکروه کراهت دا دی چې اسی کانی اړي رړی مونږ کې ها کچې کوم ځمنې سجده لګوله الته بغیر د ریکانو لری کول نه سجده نشو لګولې به کانی لری کول جری د مکروه نه دي الا الله يمكنه السجود عليه فيسويه مره واحده یو بر به کوي اور بس مساله ولا يفرقع اصابعه دغتونه بټکونه نو باسي دا خارج الصلاه مکروه دي اصل کې دي کې فقهاو دا تفصیل کړي دي په مونږ کې غوتونه ټکونه اصل مطلقاً مکروه دي او د مونږ نه بار کچري د غوتو د راحت په خاطر غوتو ټکونه باسي به مکروه نه دي او که مونږ نه بار فضول ټکونه باسي غوتو راحت د بار نه دي غم مکروه دي همدغه شان ولا يشبك تشبيك باندې کوي تشبيك ادخال اصابع احدى اليدين في اصابع اليد الاخرى دسي کول لام تور خلق ناراسته به جمعنی کوي یا د ګوتونو ټکونو باسم دا شي کوي خیر هم ده کنه خجی پنځه شپږم نمبر ولا يتخسروا تشمانه بلاس نګدي او هو ذل يد على الخاسره خاسره دي ته ویل کی دلته بلاس نګدي
او دا چونکی حدیث کې سبا راغلی دا مکروه تحریمی دی نبی علیہ السلام الاقتصار فی الصلاة راحت اهل النار او دیمه بدی کې تشبیه به اهل النار دا هغه ممنوع ده دو وجه او دریم وجه صحیح د هدایه بیان کړی دا لأن فيه ترك الوزع المسنون چې پته شو لاس غدي اما سنت طریقه بچی دا پته شو باندې چې لاس غدي مسنون طریقه با پرې خودل شي چې هغه نه تړل دي دا هم مکروه ده حجی وم نمبر ولا يسدل صوب صدل بنکي صدل چاته ویل کی او ايض الرداء على راسه وكتفيه ويرسل اطرافه چې دا صدر رومال پسر او بدی ول رواچي او اطراف اعلان دي راځول کی همدغه شان اچوغه چولی او دا نستونی بدی ولو کې راځول شي مطلب دا نستونی کې لاس ورن کی دم مکروه ده به دې کراهت وجه مفتی رشید احمد صاحب رحم الله دا لیکلی چې دا لیکلی چې د يهودو سره مشابهت لري هغه د څه کول او دیمه وجه دا چې دې کې هغه به یو کپڑا چولې ونه شکل به د څه کپڑا راځول د کلن شرمګا به ټوله مخ تخکاره کېدله نو هغه نن سبا یو وجم نشته نه يهودو سره مشابهت څه خبره شته نه ستر عورت به ښکاری نو کراهت به نشته پس موږ هم فقهو خبره زړه بزړه پرې چې بهر حال دا مکروه ده سبانه هترا غلی ده او به وی کلان دی قمیص ویم مکروه ده او کنه ویم مکروه ده ها صحیح تصور رسیدلی خجی ولا يكفه همدغه شان کپڑے را غونډول د وخت منګ ویل لازم بيزي بینه کوي کچري دا عیب ختمولو د بارې نو بس به صحیح ده او نهم نمبر ولا يعكس شعره اختبن را غونډي د دې دوه صورت دی یو دا چې مونږ کې اختراغون کې یو ځای کې راوتړي نه به خو عملي کثیر دی یو مونږ فاسديږي او زم دا چې مون نمخ اختراغون کی یو ځکه او غټه کی ولو اقصوا في الصلاه تفسد صلاته قبل الصلاه کی وینه به مکروه ده قبل الصلاه مکروه ده دا حدیث کې راغلی دا پرې چې دا مر سره سجدي وکي اختم در سره کده شي هل يسجد معه او بيد عقص تعریف کړي دی عقاص اخترا جمع کی علی حامته بدی تندی مانی او به یو کپڑا تار باندې وتړي او به کی ستیل ملمو ول مکلک بکړل خو به صدقه کوله او چا دا ویلی چې ګر چا بیر دي سر نختتاو کی زنانه کله کوي دي ته ویل کیږي خاص لسم نمبر یمین او شمالن به التفات نه کوي خو دې خبره ګوري دا مکروه ده مکروه ډیر شي دي خدي دي تقریبا 15 پوری ذکر کړی دي نبه دا خو دې خو کتلوم درې صورت دي یو دا چې صرف نظر لري نسینه د قبلین اړي او نه مخ د قبلین اړي دا خلاف اولاد دهان ور سره خرابي کې دي که کراهت نشته نه مکروهي تحریمي ده او نه تنزيهي ده نبی له سلام نوم داسې کول اصحاب د کتو د پاره كان يلاحظ اصحابه في صلاته بموقع عينيه او دویم صورت دا دی چې مخور سره واړی نوز دا مکروه ده دلته موږ دغه بیان کړی التفات نه دا مراد ده او دریم دا چې بيخي سینه واړی د پمونس کې به همونس فاسد شو قبلې نه کې سینه واړه ولا تاسو پیږي نه یو کې کراهت هم نشته یو کې کراهت دی یو کې منظم فاسديږي یو لسم ولا يقعيك ايقاع الكلب سپي بشان بني کینی سپي بشان ناس تمانه دا کوناټو مانی کینی او دا ګټنی اوچتی کی
او زنګونان سینې سره ولګي او لاسونه بزمکه باندې کی دی دسي مونږ کې بده سینې کینی اسپم کې خېلی کنه سي نو داسې باندې کی نه کینی خدا مکروه ده نهاني خليلي عن ثلاث ان انقر كنقر الديك وان اقعي كايقاع القلب وندغه شان صالب بشان بمني کینی غي خبر راځي بس هم ورسره وای صالب داسې کینی دا لاسونه مخ کې وی سي کنه بزما کوي کیدي دسي بلکې دسي وو سجده کې لاسونه بزما کوي ټول کې خدل لا مټي دم مکروه دي اګه څوزي ریبه خبره ده برحال دا مکروه تحریمی ده دا کوم تعریف چې مو وکړلو اول ايقعد على اليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه الى صدره ويضع يديه على الارض دا مکروه تحریمی ده او چاته دي اقعاء تعریف کړي ينصب قدميه ويقعد على عقبيه قدمونه ودرې باغي باندې پوند باندې اوچت کینی نه به دا مکروه ده لیکن دا مکروه تنزیهی ده تحریمی نه ده او ولا يرد السلام بلسانه نو سلام بمونس کی کول دي بچا باندې سلام چول یو جواب ور کول دي نو سلام بمونس کی کولم مونس فاسده یو کچا در باندې سلام وکړو جواب ورکې نو یو جواب په خلی سره ورکول دي په دې سره مونږ فاسديږي او دویم په یاد او راس سره جواب ورکې لاس او تسره وچت کیاو تا سرو هځه نبی مکروه دي دلته چې وی ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده نو په لسان سره هو کلام دی به هو سره مونږ فاسديږي او که بسر سره یا په ید سره به مکروه دي ایو مسله دا ده چې مصلی په سر سره چاته جواب ورکړي دڅا مثلا څوک ورته وایي چې دا درهم صحیح ده که غلط ده صحیح ده دا د صرف سره خوځي څو رکعات دی وکړي اشاره وته وکي دوا درې څو شوي دي نو په دغه صورتونو کې به او مکروه نه دی ښه ولا بأس او که بنید د سلام چا سره لاسم ملاو کو دې سره مون فاسديږي ورسېدلې به نو څو مسائل مو اول نمبر پلاس سر سلام جواب ورکول یا سلام کول مکروه او په جبه سره سلام کول سره مون فاسديږي او په سر چاته جواب خبري جواب ورکول سره لا بأس او بنید د سلام باندې مصافحه کول سره مون فاسديږي او پنځم نمبر فقاری مصلی جالس علی البول او غایت پدیو باندې سلام چول دا مکروه دي راځي علامه شامی چې کوم لیکلي غ ذکر کړو تاسو ته کې دی ښا بچا باندې سلام اچول مکروه دي یو او به چې بچا دې سلام واچو مکروه هغه باندې جواب ورکول شته کنه اصل خو مسله دا ده سلام جواب ورکول واجب دي نو کوم محل کې چې دا قاعده شو لکه محل کې چې سلام چول مکروه وي او تا واچول نو کوم چا باندې چې دی واچو بغه جواب ورکول واجب نه دي سلامک مکروه علی من ستسمع اوس بیا اوري او د دین علاوه چې کوم دی وي يسن و يشرع کم مصلن یو سره مونږ کې سلام پیچول مکروه دي دا باندې جواب نشته دي وتعلم تلاوت کوي ذاکرون ذکر کوي محدث دی چې د حدیث بیانې خطیب دی مصلی یو تالی دوا ذاکر درې محدث سلور خطیب پنځه هم یزغي الیهم شپږ چاچی خطیب تناسه وګي ورته یخي ويسمو وري شپږ شو کنه او دغه شان څوک د فقه تکرار کوي او دغه شان څوک قضا تناسه دي اته شو دوم یاد کړ هم دغه شان څوک فقه کې اسه باس کوي نه مطلب دا لري چې کتاب مطالعه کوي داسې به وایو
نه مؤذن دی اقامت کون کې دی مدرس دی دولش درې دا شو کذل اجنبیات الفتيات امنو پزوانو جنکو و سلامونه نه چي باجی کا سکول د مدرسې ته روانه ده سلامونه به چي څو شو دیارلس او دغه شان شطرنج و شبهین باندې څوک لوبي کوي باغو و سلام نه چو څو شو څورلس البته مرشد احمد صاحب رحم الله لیکلی دي چې دغه شان څوک لوبي مو به کوي په دې خاطر به سلام نه چي پته وته ولګي دا ښه کارزنه کوم او کله چې بزین کې دراتل چې سلام نه چي تکبر بوجه نه چي نو به سلام چوي رسي بدی خلکو باندې کا څورلس او یو سړی ومن هو مع اهل له يتمتع بخذ سور دې به سلامونه چي دا شمه کوا څو شو کافر باندې به سلام نه چي که ضرورت دی ورته رااله السلام علیکم وایا السلام علی من اتبع الهدى که سلام در باندې غوا چول انتم متوالی کوي یا والسلام علی من اتبع الهدى څو شو انزل شو کان شپاله شو شپا مکشوف عورت یو سره بربند سلامونه پیچي ولس او دغه شان یو سره بالا دي تغوت کړي او د سماعتي تناس سلام پیچي څو شو اتلس خوراک کوي الا اذا كنت جائعا وتعلم منه انه ليس يمنع یو سره خوراک کی سلام به بنا چې حق ته وږي او ته بدر سلام بیا چې روټي د میزان سره کینی نبی به سلام چولې شي نو څو شو نورلس همدغه شان به نور مرګري کړی دي استاد دې مطلب سبق تناسه دلته مطلقاً لیکلي كذلك استاذ علامه شمیلان دي لیکلي دي اشتغال بالتعلیم په صورت کې ادو بر هدا مدرس کرا لیک خیرمی او دغه شان غانو والا او څوک چې مرغۍ باسي رباسي کوتري ساتري دي فهذا ختام وزياده تنفع دلته څنورم زیات کړی دي لغو کارونه دروغجن چې دروغ خوري خذو ته څو ګوري په سوق په بازار کې عامدن ومن ينظر النسوان في السوق عامدا او دغه شان څوک چې کنځلې کوي خلکو ته او څوک چې جمعات کې ناس دي مونږ په انتظار کې او علیکم سلام نه چې دا به حکم د مونږ کې دي څوک تسبیحات لولي دغه زین دي کې به سلام چول چې دي د مکروه دي او به کڅوک سلام واچي په چا باندې جواب ورکول نشته واجب نه دي رد السلام واجب الا على من في الصلاه او باكل شغل منس کې یا بخوراک کې مشغوله دي د دوه کسان شو دي باندې سلام جواب نشته وبس کی چې مس کی قرات کوي دعا کوي پنځه شو ذکر کې نه سره خطبه کې تلبیه درې دا شو اته شو کنه دیو باندې جواب نشته قضای حاجت انسانی ته ناشته دي اقامت او باذان کې یول شو درې دا شو کنه دیو باندې جواب ورکول واجب نه دي ماشوم سلام واچو یا نشاور سړي سلام واچولو یا ځوان جنې ده خب باجی وي سلام علیکم مفتی صاحب نو دا درې دا شولې څورل شولې ندی باندې دیو جواب ورکول نشته البته باجی ته چې ده زړه کې وای چې علیک السلام وعلیکم السلام بوای خبره فاسق سړي درمانه سلام واچول جواب به نه ورکی خو ما تاسو ویل چې کله هغه ته دایره زړه کې دا راتله چې دا سړی په ما تکبر کوي نه به جواب ورکی رسول نه آیسته خوب ټالې وای روي یا ودله
بشمار يرشو دري دا شو کنه ول شو فاسق ناعس او نایم پالت د جما کې در من سلام واچول ویل کوم خپل کار کې لګي دغه ترانی وزګار یا فیصله کې یا سره په حمام کې اعلان به سلام به واچي نو شل برابر شو لیونی معنی سلام څوک واچي جواب بنشتا فواحد من بعد 20 ټول یو شو برحال مخکې راځي منګل ته خپل یو کلیپ په دې کړه کم زینو کې سلام نشته پوره تفصیلی هم کړه هغه کې شته ا پیج کې ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع الا من عذر دسه باندې کې نسو ته وي پرلت بنوي کا امونس کې ده یا سي پرلت څه نه دی نبی عليه السلام والے خجی 16 نمبر پرلت تعریف اعلان دي کړه دیکھا وکره فی الصلاه فلا يكره خارجها 16 خوراک باندې کې مونږ کې نبی خوراک کی خبره ده چې کوم خوراک سره روزه ماتيږي به سره مونږ ماتيږي نو چنې دانه د یاد دي نه زید چې تیر کړه روزه ماتيږي نه سره مونږ ماتيږي سره مکروه نه ده او چړې دانې نه کم شي کم دي اخونو کې نه خدای تیرې کو روزه نه ماتيږي اخونو کې نه خدای دا خبر نه کې چړې دانې نه کم ستیر کې روزه ماتيږي ابو مونږ کې نو د څه مسله شي پمونس کی یا بروجه کی چا د بار نه هر څومره شی راوخست خلې دی واچو تیرې کو روزه ماتيږي منځم ماتيږي او که واخونو کې څنګه غتی دي روزه دا وس پښمنی مخ کې څه خوري لغه نه ختی مونستلانه ودرېدل چې خوري واخونو کې څنګه ختی دي نو سه دوه صورتونه دي کوم باندې چې روزه ماتيږي یعنی دا چنې دانی په مقدار یا زیاته نو منظم به ماتيږي کې تیر کړه او که کوم ونه به ور سره مونږ ماتيږي غلبته مکروه ده او که چا لاړې دا وینه تیر کړه لمونځ کې نمکه خبره ده او دا چې ور سره ماتيږي کنه لکه دومره او روزه ماتيږي کنه که روزه ور سره ماتيږي نو منظم ماتيږي روزه کله ماتيږي چې لاړو خون لا وینه غالبای چې توکی کې سرواله بغزیت یا بحل کې خون محسوس کی همدغه شان حکم ده منظم دی او منځ کې خو سبل خبره مشتره چې کله وینه غالبای بلاړو ده سماتيږي به منظم ماتيږي ولا يشرب تبسكم ناتيش پنځل لسمو یولسمه مسألة البناء والاستئناف د بنا والا مسله او د استئناف والا مسله یو سړی دی په مونږ کې ولال دی او د سمات شو نو اوس به مونږ د سره کوي چې لال شو د سوګي د سره به مونږ کوي کنه او د سیو کو څومره پاتې دی هغه به کوي زمونږ د حنابو په نظمانی استئناف افضل بنا جائز ده بلکې یو سړی مقتدی جمع کې ولاړو او د شانکار سره وشو نغله بنا چې د افضل د جمع ثواب ورته ملاوي شي او که استخلاف وکي به خلمونځان له جوړيږي دا خبره کمزوري ده ځکه جمع ثواب خو هر حال ملاويږي د خپل کوشش کړي او کزان لدی نو غیب باری کی وای وساسم ځان لدی نو سب نه چکی خبر به اختلاف نه وځي ځکه نور امامان نه مني ناراضي ورلا دې لپاره لاندې شرایط ذکر کړی دا ټول به ذکر کوو اول نمبر وکړي کله استناب د پر شرایط دي مسله خو نه پسې شولا یو سړي په مونږ کې او د سماج شو نو سلاړ یو د سیو کو مونږ کې رکعت وکړي دی اوس چې بقې مونږ کې ما غزنه شروع کړي د استناب وای شرط ولا ولدا دی چې د او دس به مات شوی غسل وبني واجب شوی دی نه واجب شوی که انزال ورته وشو او سره راځي غسل کوي به بنا کوي نشي کوله دویم شرط دی چې داسي کار به بيخ نه راغلی چې غ نادر الوجود دی لکه لیوانه شو بیوشي پر الله واپس ټیک شو
قهقه وکړه قهقه دا ټول نادر الوجود دي ښه نو په دې سره 14 مات شو به چې او 10 دیو کومز بر سره کې او دریم شرط ولدا دی ولم يؤدي ركنا څنګه 14 مات شو نو یو رکن نه ادا کړي لاړ شي نو کوسی او 10 مات شو یو رکن کې قلاره ولال دی درې بری سبحان رب الاعلى پورې ویل یا څوک وي چې نه پورا رکن ادا کول لیدای ادا کو فصیو ما غدکا درې بری سبحان رب الاعلى باندې څومره وخت لګي دومره وخت د پمونس کې ولاړو به او 10 دینه بس کو او 10 لاړې اوس به سره کوي او څلورم نمبر او 10 روان دي دغه منافقار دي دین علاوه بلکې منافقارونه کی خبر یا تریونه کی د سن چیک اپ لګي او 10 معنی او به راشي به بنا کوي اوس بنا نشي کوله ویږي پنځم نمبر انت 14 سلاله نوز با او 10 ادا کو ډایرک برازي ډایرک به بمونز ودريږي که باغزه کی که واپس راځي د خبر ورسته وکړو نو تراخی بنه کوي بلا عذر نو که په مقدار د رکن باندې درې بل سبحان رب الاعلى په مقدار باندې او 10 فصل ته انتظار کولو الدا سینا سوچي و چول قلار لګي دي ابي رالي اوس بنا کوم اوس نه شي کوله یې سب بنه بیګر کوي خزر کړي دغه غري سرواره ورواله ګرځي لکه مجنون یختو دی وګوره خجی شپږم نمبر حدث سابق چره هغه بنی راغلی ښه مطلب مسه کړي وا موزه باندې وغه ټیم پورا شو نقام بکراله به لانجه جوړیږي مخکې راځي د دې رسو خبره کوم ان شاء الله اوم نمبر چې دا سره صاحب ترتیب نوي ووري دسي مسله شرګي سره صاحب ترتیب وی او دسي ماتش او دس روان شي دی وخت او توریات شي به ما خو مونږ پاتې له خو صاحب ترتیب ما بس بناګان نشي کولای او دسي چې وکړه ول بخپل زول مونږ راو ګرځي به با دبل مونږ سره وکی پوه شولې به نو شرط دا دی چې صاحب ترتیب بنوي یا به صاحب ترتیب وي خو یو منظم دي نه باندې شوی و اتم نمبر دا حدث به سماوي وي دا الله د طرف وي او کچري او د سمات شلو خپل مات کو یا بل څه سبب بل کس په وجه باندې پیدا شو د سمات شو چب چاړو وینه تلاړه دې صورتونو کې وینا نشي کوله سماوي او حدث به وکا یعنی نہ تو نفس حدث بندہ کے اختیار میں ہو اور نہ ہی کسی بندے کی وجہ سے اس کا سبب پایا گیا ہو نهم نمبر امام لما مسله دا ووري کله چې دا د سماج شي دا بوزي او د سب کې به یو کس را مخکې کې خپل زمانه به ودري نو هم شردار دا څوک چې امام را مخکې کو د کې بده امامتي صلاحيت وی وسه خزر مخکې کړه اصلو ته جمع نشي کولای ټول مون ماتيږي امام د مون څکیږي هغه کې دوه راي دی او دا چې امام مات شو کاری ورانو کو عملی کثیر یو وګوره خزر مخکې کړه ته چې مخکې کولو کنه څوک را مخکې کو مخکې حدیث نه ثابت او خیر دی دا خلاف القياس کارو کو خلاف القياس حکم دی بل به نشو القياس کول کې چې خزر مخکې کیم جایز دي شي نه خزر مخکې کول عملی کثیر دی او بازی وینه صحیح ده تاسو ورسېدلې باقي اتم نه هم ارشد نه چې ویل دلان دی راځي را لپاره راځي ورلا دو تقسیم کړي الف العوارض المعتاده يجوز البناء فيها اغه عوارض چې هغه معتاده وي لکه موږ وخت دویم شرط کې ویلو نادر الوجود بنوي اعلان اشتره ما چې ویل کا پیدا کړم دځه نادر الوجود ویلو کنه لئن صرف وتوزع وبنى على صلاته ان لم يكن اماما فان كان اماما استخلف سوق بزان بزي خليفه جوړ کی وتوزع وبنى على صلاته ما لم يتكلم والاستئناف افضل تاسو ورسې په دی باندې استخلاف کی مسله ده
څوک به خلیفہ جوړي من کان صالحا للامامه الى مکانه چې څوک امامت صلاحیت لري لکه تل موږ هم شرط ویلو کنه څوک جانشین جوړي امامت اهل وي نو که خزه خلیفہ جوړ کړ فصلت صلاه المامومین ولو نساء خزم ماتيږي یو بدای چې یو غس بخبل امام جوړ کی خلیفہ جوړ کی یو دویم خپل بشات شي او په زمانه به لاس کی دي چې خلکو ته چیرته ګمانونه رانی شي څنګه لاړې وته او دریم نمبر څوک چې خلیفہ جوړي په کلام سره به نه جوړي چې لکه رامخ کې شه به قصه خراب شوله بل بالاشاره ولو تكلم بطلت صلاتهم طول من ماتيږي څلورم کم سب چې نزي غینه به څوک جوړي پنځم انا به جوړي توجه شي چې څومره سبونه ولال دي چې دا د دین مخ دا تیر شوی نه یو بل راشي ودرېږي اوس کدا د سبونه ورتیر شو غینه بس چاته وي ورشه به مونږ ختم شوی فاسد شوی دي نخله خو باندې به امام ولاړو تر څو چې سبونه نه تیر شوی خیر دی خو چې سبونه نه تیر شولې او غینه بس امام جوړه دومره تاخير ټیک نه دی او که بدشته کې مونږ کولو الکه خطا شوم دا حکم د دشته خاصه بونه نه تیر شوی او که په جمعات کې ترڅو چې جمعات نه وته هغه بوري که څو خلیفہ جوړ شو کافی دا ورسېدلې به او کام دشته و مطلب جمعات نه نه هغه کې څومره یو سب دې کدو دي چې دا غونه نه تیر شوی خجی والاستئناف افضل واخر کې خبر وکړه لکه به هر حال مون د سره کول چي دي دا افضل دي با العوارض هغه عوارض راته دي چې کوم غیر معتاد دي يجب فيها الاستئناف وانما فاحتلم منس کې ود شو کافر بچی غي کې متهتلام وشو سینې دي او جن دماغ کار پر خودلو او اغمي عليه او قهقها دا صورتونه دي چې نادر الوجود دي استأنف الوضوء والصلاة جميعا لندرة وجود هذه العوارض في الصلاة فلا يكون معنى ما ورد به النص چې کوم او د سماتې دوه راغله دا دغه په معنی نه دي دا بین شور قیاس کوله ځکه نص خلاف القياس وارد دي په خبره پیګم دولسم نمبر الامور القاطعه والمنهيه هغه امور چې هغه من ماتي من امور دي کې اوسري په منځ کې خبرې وکړلې اول صحیحانه وکړلې او کامیدانه وکړلې د منځ د اصلاح د پاره وکړلې او که د منځ د اصلاح د پاره نه وي لګي وي او کډېری وي دا ټول تعمیمات بګیر موږ د حنابه مذهب کې بهر صورت منځماتيږي بطلت صلاته او د سماتيږي ځکه خبرو سره او د سماتيږي اندغه شان یو سړي کولو جړلې نو کچري حروف نو پیدا شوي بس خبره نه ده او که حروف پیدا شونه به دوه صورت دي جنت یا د جهنم ذکر په جمعنی داسي نو مونږ د zarar نه ملاويږي مونږ صحیح دي او کدا جړای چې وا حروف پیدا شو دا څه درد په وجمانی وا څه مصیبت په وجوانه به مون ماتيږي څو صورت شو مجموعي تور درې صورت شو وان سبق الحدث بعد ما قاد قدر التشهد مسله دا کې دویمه په عنوان کې مولوی صاحب تشهد په مقدار کې ناستلو فرض پوره شوخه قاعده اخیره فرض ده کنه او څومره فرض د عبد رسول پورې دا یو ویلا فرایض ختم شو اوس مونږ پاسې شنو به مونږ او د سمات شو د سی وای اوس یو د سمات شو نو مونږ پوره شوخه دومره د چی واجب به پاتې دي ندیر بار دی او د سوګي اورا شي بنا دی سلام دی واړی به توزع وسلم تاسو پیږي لئن التسلیم واجب فلا بد من التوزع ليتاتى به او کچري د خپل مات شوی وخا او که قصدنی بده سي حالت کې او د سمات کو یعنی بعد التشهد یادوما
یای خبرې وکړلې تشهود نه بس عبد ورسول نه بس یای داسې عمل وکړو چې د مونږ منافي دي سینې قبلې نه واړوله د امام سے مسلک دار ابلیس صورتونو کې مونږ تام شو پوهېږئ به امام سے برای سره مونږ یې تام شو ولی هغه وایي بلکې د ټولو بنځې مونږ تام شو امام سے بنځ ځکه تام شو چې هغه وایي د مونږ نه چې وځي بفعل المصلي د مصلي په فعل سره به وځي او دا ټول دي که نه قصدن فعل یې دی او نور وایي که مونږ منافي کار وشو بس مونږ نه ووتلو فعل د مصلي و که نه و صاحبین وایي البته سلام می برخه ده نو واجب پاتې دی واجب چې پاتې شي مون مکروه هي کنه نظر دی او د سو کی نه او د سمو د استناب باندې ذکر نه کیږي بنا باندې ما بنا باندې کار نه کیږي بنا کې مونږ ویلو چې کوم هغه د او د متوالي خبره ویوا او هغه د متوالي کوم چې سمایي مونږ ویلو صحیح ده مرحل مسله به وره قصدن او د سمات کو بدی په هذه الحالت کې نو بنا نشي کولای استیناب بکای سره و مسکای دا سي عمل یو کو چې هغه د مون منافیو نو بدی صورت کې دوباره چې کوي د سره به کوي او کني کوي مون ستام شوه دي خودم رده چې واجب پاتې دي سلام پری خېله او چې کله واجب پاتې شي مونږ مکروه تحریمي ادا کیږي او کله چې مکروه تحریمي ادا شي اعاده واجب په خبره باندې پوه شولو نو اعاده کولو کې به څه حساب دا خبره مونږ وکړه بنا مینا نشي کوله تل درازي جی السلام علیکم موږ مدرسین سلام مدرس باندې نه چي یاره وسس مفتی توپ دې کړی دی استاب شان لازم کولای شو خمخ کې راځي کوم ځای ته ورسېدل كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها وزای وقاعده ده کوم چې کراهت تحریمی سره ادا شي اعاده واجب ده او کوم کراهت تنزیهی سره ادا شي کوم منځ اعاده مستحب ده اور جو کراہت تنزیہی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ مستحب ہے فقہی ضوابط کی دی وَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ دا درېمه مسله په دې عنوان کې ده کې وسړي متيمم او ولیدلی په مونږ کې مونږه ماتيږي دا مسله هم کې تیمم کې تیر شوی و اچھا جلک برو غوري کچري او به ولیدلی په مونږ کې او د سمات شو وسلاړې او د سیو کوز بناګانی نشي کولای مون بر سره کوي نادر ده که صورت کچري اول یو د سمات شو او به چې د روان تیمم د بار روان شو دی وبو ولیدلی او وس یو د سو کوز بنا کولای شي دا دوه مسلې شولې به مثلا موږ دا وکړه بطلت صلاتو ک متیمم کله او بولی د لیمونس کی مونږه ماتیږي درسه مطلقاً نه ده دا صورت د شکل او به مباح ملاوی او به ویو دلته هوای چې او به ولید د بار له بشتره خو مباح وی مفت کې وته ملاویږي یی او به د ورور ملګری سور سره دی اسی وته ور کوي ورسېدلې اوسې که اجنبي سره وبولیدلې مونږ کې لا تبتل اوسې مون نه ماتيږي خپل مونږ به باقي ساتي ښه ادمره خبره ده مون نه بس کورلې وته ورو برکه او د سپکوم ورکللې نبه نقصان ده بنده په وجه من قاعده ویل کړي چې بنده په وجه باندې یو رکن پاتې شي او هغه به زایل شي عادت د صلات بکیږي ویلې مو کنه نبه به دوباره کوي او کوله ورنه کړي بس مونږ ټیک دی فو علی تیممه المسائل الاثنا عشريه وليس بدولس مسلې دي انتهي مشهوري هم دغه مسلې سره تعلق د کوم چې مختي ویلا تاسو لږ برو ګورئ تشهود تر رسیدلې دي مونږ کوون کې اخیری قاعده کې نفرایس پوره شوې دي اوس دا دولس سورتونه دي کې یو فعل مخې دراله د مون مات شو نمونځي پوره شو کنه دي
امام سے وی ان الخروج بصنعه فرض عند ابي حنيفه د مصلی په صنعت باندې بدمون نوزي او دا فرض ده وعندهما الخروج ليس بفرض صاحبان بنظمانه بصنع المصلي د من وتل فرض ندي پس دا وکي دي کوم مسائل به بیت کو نو په دغه صورتونو کې داسې صورتونه چې هغه کې د مصلي صنع وکاري او هغه په جمون نوته او ټیک د من وتل صحیح شمول تام دي فرض پورا شو امام سے بنظم صاحبان قاسم پورا دي او که عبد و رسول پورې من رسیدلې دی او د کې یو کار مخې دراله هغه سره د من نوته او صنعي مشتري نه و مشتري دغه سره مصلي صنعي مصلي نه و نو صاحبان وي من نوته سيدي امام سے فرض پاتې شو نه دي سي ځین کې دا کې نستل کنه نو څه دوه کې دی ښا اوله مسله وإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد إن مقه مسألة دبارة وشولا متيمم دي عبد ورسول پوری منځ ویلې غینه پس یو بولی دلی نو او داس مات شو کنه او بچ وینه او داس مات چې مونږ ویلی مون مات شو نو به صنع المشتري مات شو به مشتري ویلو به صنع المصلي مات شو نه دې مات شوی امام سی وی مونږ نه دی ادا شوی کوم مونږ نه دی تام صاحبین وی مونږ تام دی ورسېدلې پی البته دلته بر قیدونه ولګو کوم چې بر ولګول کا چې وبي ولیدلی مباح وي یا ملګری ورور سره وي که غیر سره وي بینه ده مسله دویمه مسح کړي وا موزه باندې فن قدت مدته مسحه موده پورا شولا دلته امام سے مسله کو سره روان دي بطلت صلات او منځ باطل شو بسنع المصلي خو نه ده کنه او صاحبانو منځ صحیح شو فرض پورې شوی دي دې کوم لقیدونه ولګوا او کان ماسحا فانقضت مده مسحه معنا دا هغه صورت دی چې وبوي چې خبيبي وینځي او د مخکې مونږ ویلو خفین په باب کې کساسو بذهن کې کوم موده د مسح پورې شو له وبنشتره مونږ کې ولال له مونږ جاری ساتي مزید نو باسي رسي به زګه اوس که موزي وباسي تیمم بکای نغینه خدا بهتره ده چیغه مسله برقرار نور او د خوشته کنه برحال دا مسله چې مونږه مات شو نه ده دا چې او به موجودي وي دیم کچري وبنوي نو مسله ما غشولات تبتل مونږه نه ماتيږي درېمه مسله او خلا خفيه بعمل قليل موزي ويستلم موزي به خو کړي وا مونږ ویلو چې موزه چا ويستله نو حدث چې کوم د سابقه حدث قدم ترازی اوس بچکی اوس بخپې دوباره انزیدا سه مسله وکړه نو عبد رسول پورې مونږ رسول او سه په عمل قلیل سره موزي ویستله قلیل ځکه دی کې کثیر سره ویستله عملی کثیر سره ایبه کې اختلاف نشته دی ښا به صنع المصلي به امام سے بنظم من باطلیږي نو عمل قلیل یادو چې اختلاف ته مسله جوړ شي حجي مخکې راځي څلورمه مسله امیو فتعلم سوره سوره ودوريات شبد ورسول نفس او سوره ورته څومره وريات شو ما يجوز به الصلاه ولا ودوريات شو یا يروتي فکر وريات شو یا چانه واوریدلو بس ودوريات شو د بدی صورت کې اختلاف دی امام سوي بطلت صلات او امام صاحبین وای منځي پوره شو او کله بل نه په منځ کې باقاعده زده کو دغه وخت کې عبد رسول نه پس نبی خو د تعلیم او تعلم مسله د به منځ ماتيږي به حسن المصلي شو له اتفاقا منځ وشوکا ارسي په دا وسم چې کوم مسله وکړه دا هغه چې کله امام یا منفرد او کچری وسره مقتدی مناسب قرات نشته عبد ورسول بس ورته کچری قرات وریاد شي نمونځ کې سفر نه راځي تاسو خبره پوه شولې مقتدی ته وریاد شي دا مسله غي پورې نه د متعلق او کچری منفرد دی امام دی او ته وریاد شولو نبی مونږ ویلو
کچره سوچ باندې ور یاد شو یا د چانه واورېدو ذهن تیراله نو دغه صورتونو کې اختلاف دی او که باقاعده د چانه زده کړلو هغه ورته ویلو د بس ویلو نو په دغه صورت کې به اتفاق دی چې مونږ پورا شولو راځي والله لغل دی فوجد ثوبا کپړی ومندلې عبد ورسول پوری مونږ رسولې لغل دی پدې کې ته کپړې پیدا شولې اوس ورلته حکم دی مونږ با مونږ باطل شو کنه امام سی وای مونږ باطل شول او صاحبین وای مونږ صحیح شول تاسو ورسېدلې البته دې کې بل تفصیل وکړو نکمه کپړې چې مونږ پدې کې نجاست نو دیم که نجاست پکېو نو وبوي چې نجاست به ځای کړی وي دریم یا وبنوي خدا کپڑے چې کې نجس وي ربعي کپڑا یا د دې نه زیاته کپڑا پاکه وا تاسو دې قیدونو ته سوچتا اول قیدم څو لګولو کپړې کمی چې لغل سړې دې عبد رسول پوری منزور سوالو کپړې ولیدلې ملاو شو خو هغه نجسی دي نو زدا قید ولګوي ک نجسی کپړې دي وبنشت چې وینځي او د ربعي کپړې نه زیات نجسی دي د سیوایا ربعي کپړې د ربعي کپړې یا د ربع نه زیات پاک نه دي مطلب ټول نجسی دي یا کم دي چې پکې پاک دی هغه د ربع نم کم دی نو په دې صورت کې هم ویلو کپړې اچول په لغړ باندې نه دي لازم ویلي مو کنه مخکې مسله دی را شو نو بس مونږ پر څه خبره پکې نشته لري کومځ سر د ورسې راسي به ان منافق کار د مون مخې نه دی راغله او ور سره دویم کپړې یو مندلې پاکي دي اوس اختلافي مسله ده صاحبین وی منځ فاسد منځ پر شو امام سی منځ باطل شو پوهیږي په دوا دریم کپړې ومندلې نجس دي خو بشتره چې بوینځي به صاحبین وي مونږی پرش امام سی وي باطل شو څلورم کپړې ومندلې نجس دي وبنشتره خودم ردا چې ربع حساب بیا د دین زیاته پکې پاکه ده نبی حکم دار چې لکه کپړو سره مونږ کې اسی حکم دی کنه امام سی وي چې مونږی باطل شو او صاحبین وي مونږی پر شو ورسېدلې او شپږم نمبر یو سړي اشاره کوله او پرکو په سجده باندې قادر شو هم په دغه عبد رسول نه پس نو اشاره باندې غمونز اله جایز دی چې رکوع سجده باندې قادر نه عدل قادر شو صاحبین وی بس اسی منځ پوره شوی ختم امام سی وینا بسن المصلی بوزي نه دی وته منځ باطل شو غم نمبر عبد ورسول نه بس ور یاد شو چې وایي خو صاحب ترتیب ما معنی منځ پاتې دي همون ویلي صاحب ترتیب بول ادا منځ کم چې قضا دی هغه کې رسو بدا کوي ترتیب سره منځ کوي دا څه ده کنه نو بدغه وخت کې صاحبین وای د کوم دوه مسلې دوه صورت لري بلکې درې وایا یو صورت دا دی چې وخت تنگ دی پس دغه دوه وایا وخت تنگ دی نو دا وایي چې زوس مون انه زما وغه کوم به بسدا کوم نو دا مرانه قضا کیږي نو ته حکم دار الکه بس منس برکه رسیبی او که وخت خپره خده نو امام سے وای منځ باطل شو او صاحب یې منځ پورا شو حجی اتم او احدث الامام القاري فاستخلف اميه باودس شو قاری امام او په دغه وخت کې عبد رسول نه پس کا او یې امي سره امام جوړ کو رسې به خبره اوس به څه حکم وي نو صاحبین وای منځي پر شکار خو اوران وکړلو کنه امي ولی جوړ کو او امام سے وای منځي باطل شونه نهم نمبر سار منځو په منځ کې ولاړ نور پر راوخته د دې مسله به ان شاء الله به موږ له رسو راشي به تفصیلا وایو مازیګر منځ کې نور پری وځي
زمونږ د احنافو مسله دا د مونځ به اخر ته ورسوي او سار په مونځ کې کنور را وخیږي نو موږ احنافو مسله دا د سبب کامل له ودا ناقص وشو دوباره به کوي په دې باندې به تفصیلی خبره کوو د قصه روانه ده صحیح ده هل طلعت الشمس في صلاة الفجر لسم نمبر وقت عصر داخل شو په جمعه کې جمعه مونږ ټیمو اما مونږ کې ولاړو عبد او رسول دا ما غزي وایي خبر سره عبد او رسول نه بس مازیګر ټیم داخل شو دا صرف د جمعه خبره نه ده د مسفخیم هم ده نور منځونم ده د امام سی وای مونږه باطل شو صاحبین وینه ده یو لسم جبیره معنی ما سکړی او فسقطت انبر ان عبد ورسولنا بس هغه جبیره لري شو لوازی روغ ده موږ ویل چې کله زی روغ به خو انزل حکم ده کنه د امام سی وای مونږه باطل شو صاحبین وای پورا شو او که من غیر بر ان به کې اختلاف نشته ټول اتفاق ده چې به خو خپل مونږ پوره کی بس سلام دی واړی خبر او داسې برقرار دی لا څلورم نمبر مستحاضه و فبرئت وینه روانه او بس وینه ودرېدل عبد ورسولونه پس نو څه به حکم د معذوره کې نه ده امام سی باطل شو مونږ او داسې وکي او پوره مونږ دی وکي او صاحبین وای چې نه بس مونږ پوره شو ویږي به بطلت صلاتهم في قول ابي حنيفه وهو المفتى به القول الصواب القول الراجح ومن اصل ویلي الاصل هدايه اصل لان الخروج عند الصلاه بصنع المصلي فرض عند ابي حنيفه رحمه الله ليس بفرض عندهما اصول هدايه دي وقال ابو يوسف محمد رحمه الله تمت صلاته في هذه المسائل بدي مسائل کی منس پر شو ورسېدلې به بس وکړو